پرون دی هلک خپله مور چې ده دا ویشتې ده په ډک عدالت کې خپله مور چې ده دا وجلې دا واقع چې ده دا په سوات کې راغلی د دې کس تعلق چې دی دا د سوات ننګولۍ سره دی دی هم عدالت ته راغلی او مور هم عدالت ته راغلی وه د په ډک عدالت کې چې ده خپله مور ووجله لکه په ډزو باندې وویشتله او هغه په ټایم باندې مړه شوه چې مړه شوه نو پولیسو دی په ټایم باندې نیولی دی سره د وسلې نیولی دی نو کله چې د ده نه تفتیش وشو معلومات ترې ووتل نو ده دا خبره وکړه چې ما خپله مور په دې وجه باندې ووجله چې ما ته به خلکو پیغور کوو د پیغور د وجې نه چې دی ما خپله مور ووجله ما ته به یې دا ویل چې ستا مور چې ده دا بدچلنه ده بدچلنه د بدې کې ځینې سوالونه دا جوړېږي چې د ده مور په عدالت کې څه کول او دې هلک له دا تماچه چې ده دا چا ورکړه خو د ټول نه غټه خبره دا ده چې پیغور چې دی دا ډېر خراب شی دی کم کسان چې پیغور ورکوي نو د هغې نه مخکې سوچ کوئ ځکه چې بیا دا قسمه واقعې چې دی دا راځي د دې د لاسه چې دی 2 کسانو زندګیانې چې دی خراب شو مور خو د ده لاړه او دی چې دی به اوس په جیل کې نو پیغور چې کوئ نو لاول سوچ کوئ د پیغور ورکول چې دي د هغې نه بیا دا قسمه لانجې چې دی دا جوړېږي چا چې دله پیغور ورکړه هغه به اوس خفی خو کار چې دی هغه یې کړی دی نو هر کس چې پیغور ورکوي نو سوچ کوئ چې پیغور نه وروسته بیا کمې لانجې چې دی دا جوړېږي